انا انزلنا الیک الکتاب یقینا منګ را لېږلی دی تا ته کتاب بالحق په حقه یا د پاره د ښکاره کولو د حق لتحکم بین الناس د دې دپاره چې ته فیصله وکړي په منځ د خلکو کې بما په هغه څه سره اراک الله چې ښودلي دي تا ته الله تعالی ولا تکن للخائنین او مه کېږه پیغمبره ته د پاره د خیانت کوونکو د پاره د خیانتګرو خصیما طرفدارې واستغفر الله او بخنه غواړه د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی کان غفور الرحیم دی بخونکې مهربانه ولا تجادل عن الذین او جګړه مه کوه پیغمبره ته د کسانو د طرف نه یختانون انفسهم چې په خیانت کې اچوي هغوی خپل ځانونه ان الله یقینا الله تعالی لا یحب مینه نه ساتي من دغه چا سره کانه چې خوانا خیانت کوونکې اثیما ګناهګار یستخفون دا خلق ځان پټوي من الناس د خلکو نه دی ځان پټوي د خلکو نه ولا یستخفون او نشي پټېدلی من الله د الله تعالی نه وهو معهم او د الله تعالی د دې سره دی اذ یبیتون کله چې دی شپه تېروي ما په هغه څه باندې لا یرضا من القول چې نه راضي الله تعالی من القول د وینا نه شپې هغه خبرې کوي او جرګې کوي چې الله پې نه دی راضي وکان الله دی الله تعالی بما په هغه څه باندې یعملون چې کوي دی محیطا احاطه کوونکې ها انتم خبردار تاسو هؤلاء دغه خلک یوئ جادلتم چې جګړې کوئ عنهم د دی د طرف نه فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې فمن یجادل الله پس څوک دی چې جګړه به وکړي د الله تعالی سره عنهم د دی د طرف نه یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې من یکونو څوک دی چې شي به علیهم په دیو باندې وکیلا ذموار ومن یعمل او هغه څوک چې عمل یې وکړو سوءا بد او یظلم نفسه یا یې ظلم وکړو په خپل ځان باندې ثم یستغفر الله بیا بخنه وغوښتله د الله تعالی نه یجد الله وبمومي الله تعالی لره غفور الرحیم بخونکې مهربانه ومن یکسب او هغه څوک چې ویې کړله اثما ګناه فانما یکسبه پس یقینا کوي دی لره علی نفسه په خپل ځان باندې یعنی پس یقینا سزا د دغې ګناه د ده په خپل ځان باندې ده وکان الله دی الله تعالی علیما پویه حکیما حکمت والا ومن یکسب او چا چې وکړله خطیئتا وړه ګناه او اسما یا غټه ګناه ثم یرمی به بیا یې تهمت ولګو په دې ګناه سره بریان په یو پاک دامن باندې فقد احتمله پس یقینا د بار کړله بهتانن د بار کړو بهتان بدنامه و اسم مبینا او ګناه ښکاره ولولا فضل الله علیک او که چرته نه وی فضل د الله تعالی په تا باندې ورحمته او رحمت د الله تعالی مهرباني د هغه لهمت طائفة نو خامخا کلکه اراده به کړې وی یوې ډلې د دی نه منهم د دی نه ان د دې خبرې یضلوکه چې تا خطا کي وما یضلون او دی نشي خطا کولی الا مگر انفسهم خپل ځانونه وما یضرونک او دی څه نقصان نشي در کولی تا ته من شین څه شی وانزل الله او را لېږلی د الله تعالی علیک په تا باندې الکتاب کتاب والحکمت او سنت وعلمک او ښودنې کړې د تا ته ما د هغه څه لم تکن تعلمو چې نه وې ته چې پوهېدلې په هغې باندې وکان فضل الله او دی فضل د الله تعالی علیک په تا باندې عظیما لوی لا خیره نشته دی څه خیر فی کثیر من نجواهم په ډېرو د جرګو د دی کې الا مگر من هغه څوک یعنی مگر جرګه د هغه چا امره چې حکم یې وکړو بصدقتین د صدقې او معروفین یا د ښه کار د نیک کار او اصلاح بین الناس یا د جوړې په منځ د خلکو کې ومن یفعل ذلک او هغه څوک چې ویې کو ذلک دغه کار ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضامندیا د الله تعالی فسوف نؤتیه پس زر دی چې وربکو موږ هغه ته اجرا عظیما اجر لوی ومن یشاقق الرسول او هغه څوک چې خلاف ورزي وکړله د پیغمبر من بعد ما تبینه پس د دینا چې واضحه شوله له هغه ته الهدی لاره د هدایت یا من بعد ما تبینه
پس د دینه چې خو واضح شو له هغه ته الهدى هدایت ويتبع او تابعداري وکړه غیر سبیل المؤمنین د علاوه د لارې د مؤمنانو نه نوليه نو وابړو مونږه غلرا وبګرځو مونږه غلرا ما په هغه طرف باندې تولا چې دی اوړي هغه ته ونسله او داخل به کومنګ دلرا جهنم ته وسات مصيره او ډیر بد زید ورتلو دی. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله يقنا الله تعالی لا يغفر بخنه نکي اند دې خبري يشرك به چې شرک وکړي شي دا غسره ويغفر او بخي ما هغه ګناهونه دون ذلك چې علاوه د دین لمن يشاء د چا د پاره چې وغواړي ومن يشرك بالله او هغه څوک چې شرک وکړي د الله تعالی سره فقد ضل پس خامخا گمراه شو دا سړی ضلالم بعیدا په گمراهی لري سره. یدعون دا خلق نرا غواړي من دونی سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر زنانا یا مړي و یدعون او نرا غواړي دی الا شیطانا مگر شیطان مریدن سرکشا لعنه الله لعنت کړي دی په دې شیطان باندې الله تعالی د خپل رحمت نه شړلې. وقالا او ویلی دی شیطان لاتخذن خامخا ضرور بالضرور نسمزو من عبادک استاد بندگانو نا نصیبا مفروضا حصہ مقرر کړی شوی یعنی ډیر خلک به گمراه کوم ولا ازلنهم او خامخا گمراه کوم بدیلرا ولا امنینهم او خامخا امیدونه به ور کوم دیتا ولا امرنهم او خامخا ضرور بالضرور با حکمونه کوم دیتا فلا یبتکنا پس دیبا وڅی اذان الانعام وګونه د څارو پنوم د غیر الله باندې ولا امرنهم او خامخا حکمونه به کوم دیتا فلا یغیرن پس بدلی بدی خلق الله جوړخ د الله تعالی. ومن يتخذ الشیطان او هغه څوک چې ویني ولو شیطان ولیا دوست من دون الله سوا د الله تعالی نه فقد خسر پس خامخا تاوانی شو دغه سړی خسران مبینا په تاوان ښکارا سره. یعدهم دا شیطان وعده کوي د دې سره ويمنيهم او ارزوګانی ور کوي دیتا امیدونه ور کوي دیتا وما یعدهم الشیطان او وعده نه کوي د دې سره شیطان الا غرورا مگر د دوکي. اولئک دا کسان مأواهم ټکانه د جهنم دی ولا یجدون عنها او دی بونه مومیدا غینا عنها دا غینا محیصا زید پنا زید اخلاصی. والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړي او عملو صالحات او عملونه کړی دي نیک سندخلهم زرد چې داخل بکومنګ دیتا دی لرا جنات باغونو تا تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې دونو داغ او عملونه کوي نیک عملونه کړی دي نیک سندخلهم زرد چې داخل بکومنګ دی جنات باغونو تا تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې دونو داغینه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به دی پاغي کې ابدا همیشه. وعد الله وعده کړی د الله تعالی وعده حقا رښتیا یقیني. ومن اصدق سوق د ډېر رښتینی من الله د الله تعالی نه قیلا په وینا کې لیس بامانیکم نه د جنت ستاسو په امیدونو باندې ولا امانی اهل الكتاب او نه په امیدونو د کتاب والو باندې یا جنت په زبانی معنا د نجات وکا لیس بامانیکم نه د نجات په امیدونو تاسو او نه په امیدونو د کتاب والو. من یعمل سوءا قانون داده چا چې وکړه بدی یجز به سزا به ورکړی کیږي هغه ته په هغې سره ولا یجد له او وبنو مومیدا خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولیا څوک دوست ولا نصیر نه څوک امدادي نه څوک مددگار. ومن یعمل او چا چې عمل وکړو من الصالحات د نیکونه من ذکرین کنارینی او انسا که زنانی وهو مؤمن په داسې حال کې چې دا مؤمنی عقیده برابري فاولئک فزا کسان يدخلون الجنه ننوزی بدی جنت تا ولا یظلمون او ظلم به نه کړی شي په دې باندې نقیرا په اندازه د داغ د اډو کې د کجوري. ومن احسن او څوک د ډېر ښایسته دینن په دین کې ممن دغه چانه اسلمه چې غاړه کې چې کې خودل او وجهه غاړه خپل
چې کېښودله وجهه غاړه خپله لله الله تعالی ته، یعنې ځان تابع کړو د الله. وهو محسن، په داسې حال کې چې دا ښایسته عمل کوونکی، نیکي کوونکی. واتبع ملت ابراهیم، او ورپسې شو په دین د ابراهیم علیه السلام پسې، حنیفا چې هغه حنیف و، یعنې ختمونکی او شرک لره. واتخذ الله، او نیولی د الله تعالی ابراهیم علیه السلام خلیلا، دوست، خالص ملګری، خالص دوست. ولله، خاص د الله تعالی لپاره دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. وکان الله، او دی الله تعالی بكل شیء محیطا، په هر یو شي باندې احاطه کوونکی. یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن ویستفتونک، او پیغمبره تپوس کوي دا خلک ستانه، فتوا غواړي ستانه، فی النساء په باره د زنانو کې. قل اوایا پیغمبره الله تعالی یفتیکم فتوا در کوي تاسو ته، فیهن په باره د زنانو کې. وما، او هغه څه فتوا در کوي تاسو ته، یتلا علیکم چې لوستلی کېږي په تاسو باندې، فی الکتاب په کتاب کې، فی یتام النساء په باره د یتیمانانو زنانو کې، اللاتی هغه زنانه، لا تؤتونهن چې نه ورکوئ تاسو هغو ته، ما هغه څه کتب لهن چې مقرر کړی شوي دي د هغو دپاره. وترغبون، او تاسو مینه ساتئ ان د دې خبرې سره، تنکحوهن چې نکاح وکړئ تاسو د هغو سره. والمستضعفین، او په باره د کمزورو کړی شوو کې، من الولدان د ماشومانو نه. وان تقوموا، او دا چې تاسو ودرېږئ، للیتاما دپاره د یتیمانانو، بالقسط په انصاف. وما تفعلوا، او هغه چې کوئ تاسو من خیر د څه نیکۍ نه، فإن الله، پس یقینا الله تعالی کان دی به په هغې باندې علیمن پویا. وإن امرأة، او که چېرته یوه ښځه خافت ویرېدله، من بعلها د خپل خاوند نه، نشوزن د بد اخلاقۍ د هغه نه، او اعراضن یا د مرورتوب د هغه نه، د مخ اړولو د هغه نه، فلا جناح، پس نشته دی څه ګناه، علیهما په دې دواړو باندې، د ښځه او خاوند باندې، ان یصلحا دا چې روغه وکړي، صلح وکړي، بینهما په خپل منځ کې، صلحا څه صلحه، والصلح، او صلح کول، خیر ډېر غوره دي. واحضرت الانفس، او حاضر کړی شوی دی نفسونو ته، الشح بخل، یا او حاضر کړی شوی دی الانفس نفسونه، الشح بخل ته. وان تحسنوا، او که چېرته تاسو نیکي کوئ، وتتقوا، او پرهیزګاري اختیاروئ، فإن الله، پس یقینا الله تعالی کان دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ، خبیرا خبرداره. ولن تستطيعوا، او هیڅ چېرې به تاسو طاقت ونه لرئ، ان د دې خبرې تعدیلو چې تاسو انصاف وکئ، بین النساء په میندې د ښځو کې، ولو حرصتم، اگر چې تاسو حرص کوئ، فلا تمیلوا، پس تاسو مه کږېږئ، کل المیل په ټول کوږوالي سره، فتذروها چې پرېږدئ تاسو دې ښځې لره، دغه اولنۍ ښځې لره، کالمعلقتې په شانته د ځوړندې. وان تصلحوا، او که چېرته تاسو اصلاح کوئ، وتتقوا، او ځان ساتئ د ظلم نه، فإن الله، پس یقینا الله تعالی کان دی غفور الرحیم، بخونکی مهربانه. وان یتفرقا، او که چېرته جدا شي دا ښځه او خاوند یو بل نه، یغني الله، نو بې پروا به کړي الله تعالی کلا هر یو لره، من ساعته د خپلې پراخۍ نه. وکان الله، دی الله تعالی واسعا پراختیا راوستونکی، حکیما حکمت والا ذات. ولله، یو خاص د الله تعالی دپاره دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. ولقد وصینا، او خامخا په تحقیق سره حکم کړی دی موږ، الذین هغه کسانو ته اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب، من قبلکم مخکې ستاسو نه، و ایاکم، او تاسو ته هم حکم کو ان دې خبرې، اتقوا الله چې ویرېږئ د الله تعالی نه. وان تکفروا، که چېرته تاسو کفر وکړو، فإن لله، پس یقینا خاص د الله تعالی دپاره دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. وکان الله، دی الله تعالی غنیا بې پروا، حمیدا صفت کړی شوی ذات. ولله، یو خاص د الله تعالی دپاره دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. وکفا بالله، او کافي د الله تعالی وکیلا کارساز، کار جوړونکی. ان یشأ، که چېرته وغواړي الله تعالی، یذهبکم، نو تاسو به ختم کی، تاسو به بوزي،
ایها الناس ای خلقو ویأتی او رابولی اللہ تعالی بآخرین نور وکان الله دی اللہ تعالی علی ذالک پدغی خبری باندې قدیرا قدرت لرونکې من کان هغه څوک چې غواړي من کان هغه څوک چې یریدو چې اراده کوي ثواب الدنیا د بدلی د دنیا فعند الله پس د الله تعالی سره دا ثواب الدنیا بدله د دنیا والآخرت او بدله د آخرت وکان الله دی الله تعالی سمیعا اوریدونکې بصیرا لیدونکې ذات ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کونو شیتاسو قوامینا مضبوط ودریدونکې بالقسط په انصاف شهداء گواهی کوونکې لله خاص د الله تعالی لپاره ولو علی انفسکم اگر کی دا گواهی په خلاف د نفسونو ستاسو او الوالدین یا په خلاف د مور او پلار ستاسو والاقربین او خپلوانو یکن غنیا کچرته دغه کس مالدارا یعنی د چا په خلاف چې گواهی کی او فقیرا یا غریب فالله الله تعالی اولا بهما ډیر نږدې دی تا ته بهما یا فالله پس الله تعالی اولا ډیر لایق دی بهما په دې دواړو باندې ستانا فلا تتبعوا الهوى پس تاسو تابعداري مه کوئ د خواهشاتو ان تعدلو چې وبنه کوي تاسو انصاف و ان تلو او که چرته تاسو جبه اړوئ او تورزو یا مخ اړوئ فإن الله پس یقینا الله تعالی کان دی بما پاغه څه باندې تعملون چې کوئ تاسو خبیرا خبردارا یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو آمنو بالله ایمان راوړئ تاسو په الله تعالی باندې ورسوله او په پیغمبر د الله تعالی باندې والکتاب الذی او په کتاب هغه باندې نزل چې را لېږلی دی علی رسوله په پیغمبر خپل باندې والکتاب الذی او په کتابونو هغه باندې انزل چې را لېږلی دي من قبل مخکې د پیغمبر نه ومن یکفر هغه څوک چې کفر یې وکړو بالله په الله تعالی باندې وملائکته او په فرشتو د هغه باندې وکتبه او په کتابونو د هغه باندې ورسوله او په پیغمبرانو د هغه باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې فقد ضل پس یقینا خامخا بلار شده گمراه شده ضلالا بعیدا په گمراهی لرې سره در حق نه ان الذين آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی ثم کفروا بیا یې کفر کړی ثم آمنوا بیا ایمان راوړی ثم کفروا بیا یې کفر کړی ثم ازدادوا بیا زیات شدی کفرن په کفر کې لم یکن الله نو نه دی الله تعالی لیغفر لهم دا چې بخنه وکړي دیو ته ولا لیهدیهم او نه دی چې وښایي دی ته سبیلا سمه لاره بشر المنافقین زیر ورکه منافقانو سړو ته بان لهم په دې خبره چې یقینا د دیو دپاره دی عذابا الیما عذاب دردناک الذین دا منافقان هغه کسان دي یتخذون الکافرین چې نیسي کافرانو لره اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه ایبتغون آیا دی لټی عندهم د دې کافرو سره العزت عزت فإن العزت پس یقینا اختیار د عزت لله خاص د الله تعالی لپاره دی جميعا ټول وقد نزل علیکم او خامخا په تحقیق سره رالیږلی د الله تعالی علیکم په تاسو باندې فی الکتاب په کتاب کې ان دا خبره اذا سمعتم کله چې واورئ تاسو آیات الله آیاتونه د الله تعالی یکفر بها چې کفر کېدلی شي په هغې باندې ویستهزأ بها او ټوقې کېدلی شي په هغې پسې فلا تقعدوا معهم نو تاسو مه کښېنئ د دوی سره حتی تر دې پورې یخوضو چې دی ننوځي فی حدیث په یوه خبره کې غیره علاوه د دې قرآن کریم علاوه د دغې خبرې د هغو انکم یقینا تاسو اذن په دغه وخت کې مثلهم په شانته د دوی به یې وی ان الله یقینا الله تعالی جامع الکافرین جامع المنافقین راجمع کوونکی د منافقانو دی والکافرین او د کافرانو دی فی جهنم په جهنم کې جمیعا ټولو لره الذین دا منافقان هغه کسان دي یتربصون بکم چې انتظار کوي ستاسو په باره کې فإن کان لکم پس که چرته ستاسو دپاره فتح څه فتحه من الله د طرفه د الله تعالی نه قالو نو وایي دی الم نکم معکم آیا نو موږ ستاسو سره
وان کان او چرته للکافرین دپاره د کافرانو نصیب صحیح برخه قالو نو وای دی الم نستحوذ علیکم آیا نو منګه غالب شوي په تاسو باندې آیا نو مسلط شوي منګه ستاسو په مدد باندې ونمنعکم من المؤمنین او آیا منګه نوې بچ کړي تاسو د مؤمنانو نه کافرو ته بیا وای فالله پس الله تعالی يحكم بینکم فیصله به وکړي په منځ تاسو کې یوم القیامت په ورځ د قیامت ولن یجعل الله او هیڅ چرې به ونه ګرځوي الله تعالی للکافرین دپاره د کافرانو علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا لار د غلبې منافقین یخادعون الله وهو خادعهم ان المنافقین یقینا منافقان سړي یخادعون الله دوکه ورکوي الله تعالی لره په خپل ګمان باندې وهو خادعهم او د الله تعالی سزا د دوکې ورکوونکی دی دی لره واذا قاموا او کله چې دی ودرېږي الی الصلاة مانځته قاموا نو ودرېږي کسالا سس پس یراؤون الناس په داسې حال کې چې ښودنه کوي دی خلکو ته ولا یذکرون الله او نه یادوي الله تعالی لره الا قلیلا مگر لږ مذبذبین دوه مخې دي دی بین ذلک په منځ د دې کې په منځ د دې ایمان او د کفر کې لا اله هؤلاء ندی دی مومنانو طرف ته ولا اله هؤلاء او ندی دی کافرانو طرف ته ومن یضلل الله او هغه څوک چې ګمراه کړي هغه لره الله تعالی فلن تجد له پس هیڅ چرې به ونه مومي ته د هغه دپاره سبیلا سمه لاره یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا الکافرین منیسئ تاسو کافرانو لره اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه اتریدون آیا اراده کوئ تاسو ان تجعلوا د دې خبرې چې تاسو وګرځوئ لله د الله تعالی دپاره علیکم په خپل ځان باندې سلطانا مبینا دلیل واضحه ان المنافقین یقینا منافقان سړي فی الدرک الاسفل بلاندنی طبقه کې به من النار د اور نه ولن تجد او هیڅ چرې به ونه مومي ته د هغو دپاره لهم د هغو دپاره نصیرا څوک مددګار الا الذین مگر هغه کسان تابو چې توبې ویستله و اصلحو او اصلاح وکړله د خپل عمل واعتصمو او منګولې ولګولې بالله په دین د الله تعالی باندې و اخلصو او خالص کړو دینهم دین خپل لله د الله تعالی دپاره فاولئک پس دغه کسان به مع المؤمنین د مؤمنانو سره وسوف یؤتی الله المؤمنین او زر دې چې وربکې الله تعالی مؤمنانو ته اجرا عظیما اجر لوی ما یفعل الله سکی الله تعالی بعذابکم په عذاب تاسو باندې ان شکرتم کچرته تاسو شکر وباسئ و آمنتم او ایمان راوړئ وکان الله دې الله تعالی شاکرا قدردان علیما پویزا